نازل شوه دی مخی صورت کیوی ابتلو بالمصائب پدای باندې نیکانو بندگانو باندې ځان لسر راغلیو مصیبتون راغلیو اوس دی صورت کې وای چې کله ټول عاجزان ني نو په حاجاتو کې صرف شکر مدد کوي رد شرک فی الدعا حاجتونو کې صرف او صرف الله را مدد کوي بل څوک مرا مدد کوي دا سورته کاف نوالی تر دې ټولو سوراتونو پورې دا خلاصه ده کاف کیوی عالم الغیب الله دی مریم کیویل نیکان بندگان الله تعجزان و متصرف نہیں سورۃ طه کیوی پاغي سره راغلیو مصیبتونه راغلیو تکالیف پر راغلیو اوس دلته وای نو حاجتونه आवाज د الله نه غواړي ټول انبیاء به حاجتونه د چا نه غوښتل د الله نه غوښتل او داول سورۃ ته نفی شرک فی الدعا په احوال او اقوال د انبیاء دویمه وسره دا زورنا غافلین د توحید تا هغه ته زورنا ذکر کړي سورۃ غټ درې سبقونه دي اول سبق اتصلوی خیاتونه دي وصلوی پدې کې زورنا غافلین د توحید تا او دلائل عقلیه د توحید نقلی اجماعی د انبیاء دویم باب د اتصل وختم نواله دا اتصل وختم 48 نا تر آیت نمبر 95-94 پوری پدې کې د ولس انبیاء تذکرہ د پیغمبرانو تذکرہ کوي دا غي اقوال او احوال چې ټول الله تعجزانو الله به را مدد کو او الله تعجزانو اخیری باب کې تخویف ته او یاره ذکر کی سره د بشارت نه امتیازاتو کی دلیل تمانو دے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ احوال دا انبیاء دی یونس علیہ السلام دعا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مکی والو د نبی علیہ السلام د نبوت نمخ کې یو جرګه کړي وا په وخت کې نبی علیہ السلام ځوانه عمر کې نبی علیہ السلام په کې شرکت کړو اغه ته هغه جرګې ته حلف الفضول ویل کېږي حلف فضول وتزکوي چې پای کې سالورو کسانو شرکت کړو او یا لګډورو خود ټول په نوم کې فضل راتو هغه ته حلف الفضول وي پای کې دی یو لوس کړو د ظلم خلاف چې موږ بخپل په چا ظلم نکو دوی موږ به د ظالم رسته نکو کڅوک په قریشی ظلم کوي نو موږ به ټول یو کیګو او د ظالم نه به بدلا اخلو او که قریشی په چا ظلم کوي نو موږ به د لاس نیو او دې به موږ ظلم ته پریدو دا اعظم کو وعده وکړه چې نبی علیہ السلام ته نبوت ملاو شو نبی علیہ السلام بیا ویلو وی کدا سه وعده ته دای ما وسم راغواړي نو زه سره ملګری کېږم چې پای کې د انسانیت خیر خو په دې وعده باندې دی ټینګ نشو دی ولټه شو چې چا به قریشی باندې ظلم وکړو نو دی به بیا هم د قریشی مرسته کوله
چې چا به قریشو به پچاسو کو ظلم کو او دی به سره د دینا چې لکه قریشي به ظالمو خو دی به هغه مظلوم مرسته نه کوله او دی به د ټبر څه کوله مرسته کوله نو دی به کې ډله بازۍ شروع کړې هغه وعدې باندې ونه درېدل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان شروع کو دغه کسانو جرګه شروع کړه چې دا دې څه کېله او دې زمونږ د نظام خلاف کوي زمونږ د آبائی قانون او د نظام خلاف کوي قرآن کریم دغه جرګمانو ته ظالمان وي دی پروګرام شروع کو چیرې د نبی علیہ السلام مخاوني ول شي نبی علیہ السلام مخاوني ول شي په دغه تناظر کې صورت راغله او سوي چې اقترب للناس حساب دي ظالمانو سره بس کیږي حساب کیږي دي ظالمانو سره به حساب کیږي یو احتساب دی قیامت کبرا او دویم احتساب دی په دنیا کې خلافت کبرا چې کله خلافت قائم شي نو د یو ظالم نه به تپوس کیږي چې صحیح خلافت د مسلمانانو نظام عدل قائم شي نو پای کې ظالم او ظلم ترقی کوله نشي نو دلته نبی علیہ السلام ته وی چې دی ته وایا چې دې ظالمانو چې دا کوم وعده یې وکړي او کوي بل څه نو د دې احتساب تم څه شو راغه او هغه څوک ته نبی علیہ السلام چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا ظلمونه ختمي او نبی علیہ السلام راغله رحمت للعالمین د سالم انسانیت د پاره سره راغله رحمت راغله دا په کې ذکر اوري و سره د انبیاء کرامو تذکرہ کوي نږدې شو خلکو ته حساب د دې بازار او حساب راغی حساب د دې او د په غفلت کې مخړون کی دا خپل چې دا اوس د خلافت کبرا نه پس کیږي غفلت کې وای چې نه داس کیږي او نبی علیہ السلام بسن قائم شيو مخړې د دینه او ناراضي دې ته نصیحت طرف رب د دینه تازه محدث قرآن تذکوي د قرآن الفاظ وقت سره نه بدليږي خود قرآن کریم معنا وقت سره بدليږي یا الله خیر بل راته نو وایي څه پتور باندې نه لګو ډیر غم نه را سره الفاظ د قرآن دادي خو الفاظ کلیات دي الفاظ دي کلیات دي او کلیاتو کې تطبیق عصری راځي تطبیق سره راځي عصری راځي دا ارچا کار نه زما او ساکار دا نه دی منگ با دا استازانو دا مشرانو دا مشایخو دا بزرگانو مولانا سندی رحم اللہ تعالی ہوئی چه پا انقلابی جماعت کی دا سے افراد پکار دی چا پا قرآن صحیح پوئیگی او اغا دا صحابو صحیح تابداری دا غی پا نقش قدم روانی پا اخلاص زہد تقوی کی خواہشات پا کی نہیں آغا دا جماعت معذبی غیبا د قران کریم او تطبیق سکی عصری کی ملګرو ته ودا خوئی شهر دا داسې طریقې سره په دې دور کې اوس په آیات عمل داسې کی اوس ځنې آیاتونه دي چې څنګه پاغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې سره عمل کړو مونږ په پاغه عمل نشو کولای دا کومر رباط الخیل باندې مونږ عمل کول شو بدل تر رباط الخیل خپل لګنه قوه هغه وخت رمی و نو خشه وکنه اوس توپ ده اوس میزایل له نو په دې باندې به خپل وخت سره سکے عمل کوي نو دا کار د جماعت چې کم مجلس عامله وي او مجلس عامله هغه د چندی والا نه هغه به هغه مجلس عامله چې هغه د صحابه مستقل سوي تابعداري لکه الذين تبعوهم باحسان هغه خلق به ناغي به انتباه کوي عصری کی لکه اوس منګ لا اله الا الله وایو په پاغه وخت لا تو مناتو اوس منګ لا تو منات ویل شو او کې کسرا اوس منګ کسرا ویل شو نه اوس په زمون سره د توحید انتباه عصری وی او د شرک انتباه عصری منګ به ګورو چې لا اله الا الله ته مقابل څه شه ده دا الله اولوہیت ته مقابل څه شه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت ته مقابله کې
سری زمونږ د شيوخو په وخت کې هغه سخاتو او دعا به د سنتو صحیح ده کنه درشتم صورتونو دا سيزونو بدعات او رسومات نن هغه بدعات او رسومات شته او تا کبي ازوته نن به تو وګوري چې زما مخه ته سدي تهذیب دې د انګريزو او ورسره تهذیب او تمدن د یورپ هغه دې هغه ځایونیو هغه ځایونو په دې باندې او جماعت نه پويږي او په داسې کسان پاږي کې نه وي نو هغه بیا د قران انطباق اصلي شي کوله دی به زور قران وي بیا محدث دا مطلب دی یا به بوشي یا به نه بوشي محدث تازه څه کوي چې دی بالکل څه دی تازه دی لا يخلق بكثرة الرد الا السمع وهم يلعبون سوچ پکای فکر پکای قران بس دکای ډیر زبردست کتاب دی خو الله دې په موږ پوهه کړي الا السمع زمونږ د شيوخ اصطلاحات ځان له کلیات دي دا پوره وخت سره سکیږي لګي خو چې مونږ پاغي شو پوه هغه ځان له تدبیر المنزل له دا وخت سره کیږي نه سیاست مدنی دی دا دې ټولرڅ لګي او چې په خوشي سره کنه موږ په خپل ځان نه پوهه کوو موبایل باندې ځان خو پوهه کوو الا سمو هم يلعبون چې دغه دا وخت موږ د قران مجید لور کړه کنه او صحیح طریقې سره په ځان موږ سکړې پوهه کړې الله خوشاله کا الله خوشاله کا الله دې موږ په قران پوهه کی او خبره راځي دا چې ستا استادان مشایخ عظام الله دې قبرونه منور کی هغه په توحید او سنت پیژندل شي او هغه د قران په تفسیر پیژندل شي او د قران په تفسیر او په خدمت باندې پیژندل شي نو ته د خپل مشایخ په میراث ځان صحیح پوهه کړه دا ستاسو موارد چې د کشران د مشرانو هغه مهنت ضایع نه کی مهنت ضایع نه کی ځان پوهه کول صحیح طریقې سره پکار دي دا موبایل دا رنګ دا څه زونه دي دا فضول بحثونه دا مناظری دا ځنې فضولیات تحقیقات د دې دا قوت د قران په فهم ولګول په دې باندې ولګول او د خپل مشایخ او غمیراث راټینګ کړي هغه ځان پوهه کول پکار دي صحیح طریقې سره خو مستغرق ځان په پوهه کول غواړي په عرفان باندې سمت الدرر باندې او دارند استادانو په درسونو باندې دا غي په اصطلاحات او په خبرو باندې ځان پوهه کول پکار دي لا لیل السمو مگر دی اوری دی لراو دی لبی کئی نو چه اوری او لبی کئی نو سبک ہے موبایل کے گوتے سو پوش الا السمو مگر دی اوری دی لراو دی لوبی کئی لا یتن قلوبهم غافل دی سننا دی نو چه زلو غافل ناس امتاس روزلو پا کندو کے دی بل پا بارانے کے سپین لا یتن قلوبهم لزلمون قرآن وورو نیلوی سے ابراہیم اللہ تعالی زما ترو وای دا حضرت صاحبنا پنځل سپاره درس کړو خو بقایا ټول د حضرت سے په طرز حل کړي دي ټول بقایا د حضرت سے په طرز کړي دي حل کړي دي په زماترو نو چې وسړې لږ ځایم پوي شي ناغړې څه پوي شي مونږ الله زړه درس کو خلایتن قلوبهم غافل ناسیو لا یتن قلوبهم غفلت خشه نه دي غافل او مشغول دي بس کې لګیا دي زړونه نه دي پټه وکړه جرګه چا وکړه الذين ظلموا جواب شو کو نو سو واسر النجوا پټه وکړه جرګه نو من اثر چا پټه کړه جرګه واسر الذين ظلموا یا اثروا پټه کړه دای جرګه یعنی ظالمانو نو الذين ظلموا ته بدل شو یا الذين ظلموا اثر النجوا پټکړه ظالمانو الذين ظلموا هغه سان چې ظالمان دي پټکړه جرګه اثروا خبر مقدم الذين ظلموا مبتدا څه دي حال هذا الا بشر مثلكم نه دا مگر بني ادم ستا پجرګه کې دا وي پیمون بوله د دمنو حال هذا نه دا مگر بني ادم ستا زغونته ابتاو تو نصيرا
تاسو باندې جادو تاسو باندې جادو او تاسو ویني دی را خویني وقال ربي عالم القول پیغمبر وی قل وایا او یا وی پیغمبر چې ربي رب زما چې دی ته پوېږي په خبره باندې معلومه ده تاره خبره اسمان او پزما کې هغه الله دې ورېدون کې دار سو پویدون کې دار سو پویدون کې پار سو حاجتونه راغه نو غواړم بل قالو بل کې وای دی اغاث او اخلام دا ګړوډ خوبونه دي داسې خوبونه ویني چې چین زماره جاپان زماره داسې خبرې کوي بلو ته وی نوې خوب داسې ني ودزانې جوړي بلو ته وی شاعر دی دا چرګو ناستو بل و شاعر بلکې دا شاعر دی ولاتنا بیاتن مراد دې موږ ته نخذ موږ د خوخي کما ورسل الاولون لکه تر لګل شو په خواني ما مرض قبلهم من قريه هلكنا ایمان نو راوړې مخکې دې نه سیو خار یاره د دنیا هلكنا چې هلاک کړي مو غیلرا یعنی کم قومونه چې مې هلاک کړیو نو وجه سوا ایمان نه راوړل افهم یؤمنون آیت ایمان راوړي عمر صلی الله قبل کا جواب د شوبې دیوی تاسو په شان څه دی بنی آدم نه پیغمبر سی بنی آدم ني عمر صلی الله قبل کا او نیمه درا لګلستانه مخکې مگر ناری نه چوي می کول دیتا اتا پوسو کده علم والونا چې چا سره د نبوت علمي کتا سن پوي گئی وما جعلهم دای بیاوی ويره د خوراک کا کې زمون بشان بنی آدم نه زمون بشان بنی آدم نه جواب وما جعلهم نمی ګرځول نو میو ګرځول دا پیغمبران تشي جوسي چې خوراک نه کولا کول نتوام شنو کو دی خوراک لرا یاره مړ بشنو خلاص بشتنه وما كانوا خالدين انو دی همیشه پاتې په دنیا باندې عیسی علیہ السلام ژوند په نص سره ثابت دي آت مستثنا دي ثم صدقناهم الوعد ترغیب توحید تا ثم صدقناهم الوعد بیا می رښتیا کړی دي سره وعده نو خلاص میکړه دي لره هغه څوک چې زما اراده وا والکنا المسرفين او هلاک میکړل اسراف کوم کی نو راشد توحید د قران نزد کوي یقینا نازل کړه مې تاسو ته کتاب فيه ذکرکم یومانا شپاغي کی عزت تاسو ده او قران به عزت منشي او قران به عزت منشي دین او دې کې نصیحت تاسو ده د دې قران نه پندو نصیحت والا درم فيه ذکرکم پدې کې تذکرہ تاسو ده دې کې تای او قران کې ځانو ګوره کنه لکه حنف ابن قیس په کې ځان کته نو تو قران کریم کې ځانو ګوره قران کې ځانو ګوره ته ځان ګورې د انګريز په قانون کې او د انګريز په نظام کې خپل اری او سیس قران کې وګوره په دې کې تاسو تذکرہ ده تاسو کې ځان په کې وګوره چې چا سره ملاويږي فی ذکرکم افلا تعقلون ایتاز دا کله کار نه لې یره د دنیا چې چانو منل الله تبا کړی دي او څومره مې مات کړل قسمنا قسم سین چې شینو ویشلو ته وي چې سواد شي نو ماتولو ته وي چې زواد شي نو ریزه کولو ته وي قسم وکم قسمنا او څومره مې هلاک کړل من قريه خارون چې دیو شرکون کی او پیدا مې کړل پس دنه قوم نور فلما حسو په واکه چې دی ولیدو عذاب زما احسو محسوسی کې نیوی لیدو عذاب زمان نه صافای کې دی د دینه ترپا کې والے یار کوزون منډي والے په ترپا کوروانو پوندله زور ورکو لا ترکوزو ترپا کې مو وي تختې ما واپس یې هغه ستا چې تاسو مسکړې شوې پاره کې مال او دولت ډېر ډنده او مساکنکم او خپل بنگلو ته کې دې چې تاسو نه مشوره واغستل شي راځه ته به ډېر کې نه شو خلک ور مشورې څه کولې اغستلې دی قالون دی ویل وای رکاوې د موږ لاره یقینا موږ ظالمانو همیشه دغه بلنه چغه دی تر دې پورې چې موږ ګرځول دی لاره حسیدن لو شوی مړ پراتو خامد چې بجلی پکران مرشي سوړ پوړ شي دلیل عقلی د توحید راوړو ولې نه باندې دا سره عقل نه خلاف خونه دا او نه پیدا کړی اسمان او زمکه او سچ مې د دې کې دی لوبه کوم کی فضل خو مې نه پیدا کړی دا ما یو مقصد لا پیدا کړی لا ورادنا ان نتخذ لهوان خیر ادو کما ان نتخذ لهوان چې جوړه کوم مشغولتیا
یعنی دا ځمکه او اسمان فضول پیدا کم مشغولتیا نه ولاتخذناه من لدنا جوړ کړ نیولې به مې دا مشغولتیا د ځان سره مطلب دا ځمکه او اسمان به مې پیدا کړی ان كنا فاعلین نو نکوم دا کار فضول پیدا کول نکوم دیو مانو لو اردنا ان نتخذ لهوا کیرادو کم چې جوړ شکم ځان مشغولتیا ولهوا ای ولدن نائب او نیاز اوله ځکه معصوم او بچم یو مشغولتیا ده ولا تخذنا من لدنا خامغه جوړ کړم مې دلر د خپل طرف نه جامه دې ته نه پرې خودلې چې دې به مال خوخي چې ساره او زیر دې پلان کړي نیم کون کدا درې لهوان صاحبتن خزم یو مشغولتیا د ټیم پاسه دي چې راځه مې وا چې جوړ کم ځان لره بیبي نو ما بیا جوړ کړی و بیا دې ته حاجت نو دای ته بیا حاجت نو درم لو اردنا نتخذ لهوا چې دا خپل صفات ما مشغولتیا کوله او د مخلوق لمه ور کوله چې مخلوق کیم زما کمالات وي نو دا وسدا مشغولتیا او ما ځان سره خوا شرط قدیم او شرط حادث شرط قدیم او شرط حادث لو اردنا کې اراده وکم چې جوړه کوم مشغولتیا ابس پیدائش وکم او خامغه کړه مې دلرا نیولې مې دلرا د ځان سره او داړو مې کړه نه وې ان كنا فاعلین نعمذا فضل کار کوونکې بل نقض وبلا مقصد د پیدائش صله پیدا کوما بلکې ولم په حق سره باطل لرا نقذف بالحق لل بلکې ولما په حق سره باطل لرا فیدمغه نو چخنی کی دا حق دے باطل لرا دمغ الباطل چخنی کی دا حق سالرا باطل شارف الدین سے کتاب دے دمغ الباطل تاسو کوم مولای حیا د باغی لیکل دي علل باطل په باطل باندې فیدمغون وچقی دا حق دے باطل لرا دا حق لگی او دا باطل وچقی او ختمی کی فیضا وزائق دماغ الاولی فیضا وزائق مناسا پای کی داوی ختمی دن کے بی نورا دا باطل نور ختم شی رنائی ختم شی تاسو لتبائی دا آغینا چه تاسو وائی شرک دو وجه تبائی تاسو ولو من فی السماوات دلیل دا توحید عقلی شرط دا اللہ دی آغا سوک چه پاسمانو کی دزما کی آغا سوک چه دا اللہ رب العزت سر دی ولا استكبرون عن عبادتي اغه ځان معتبر نه غني د عبادت د الله نه ولا استغفرون او نستړي کیږي پاکي بیان د الله شپه او لا يفترون سستی نه کوي کمه نه کوي په دې کې امت تخذو داسې ذات سره اوس شریکان جوړول زورنا جوړې دي ذمہواران نه په د نقصان د زمکینه من الارض چې د زمکینه او ملک زمکه کې خدای امر او خطلو تاسو ټماټر دي چې خدایان راخیږي په ځمکه کې منالار د ځمکې نه هم ينشرون اېدې پیدا کول شي دا خدایان دي چې کوم مقرر کړي څه کول شي پیدا کول چې پیدا کول نشي کول نو خدای کېدلې دلیل عقلی بیا راوړو لو کان فی مالیاتن کوي په دې ځمکه کې ذمہواران د نفع او نقصان خدایان بيد الله نه لفظتا خامخا ازمک و اسمان روان شویو یعنی په دو خدایانو د ازمک و اسمان چلی دلی دا چې چلیږي دا دلیل د دې خبرې دی چې د دې الہ څه دی کدا د یو نه صرف د شی ګڼ نه چې د یو نه سوې په تاریخ کې اولنې قول د دویت او د سنویت چې کړه د چا کړه دی ماجوسو اولنې قول د مسنویت چا کړو ماجوسو ځکه ماجوس د نصاراو نه سدي مخکینی دي نو هغه د سنویت قول کړو په کوم بنیاد کړو چې خالق الخير جدا دی او خالق الشر جدا دی د هغه په نظریه راواله
چې تاسو شر جدا کو خیرم جدا کو چې دا خیرم یو خدای تعالی کو دا شرم بل خدای تعالی کو نو دا دنیا چلیدلې نشي په دې دنیا کې وبدي دا دنیا آباد پچا ده بڑا ظاهري اسباب کې کنه خیر ده پچا آباد ده په وبو باندې آباد ده په دې وبو کې ظاهري طور شرشته کې نشته او خیر پکې شته کې نشته پکې خیر ده پکې ظاهري طور میوي پکې خیر شته پکې شر شته دا وبو کم خدای پیدا کولې ده بس اوس موږ په دې کې خبرو ته وایې د خیر خدای جدا دی او د شر خدای په دې اوبو کې به جنګ راته د خیر خدای به وي چې دا به زه پیدا کوم ځکه دا تندې ماتوي فصلونه ښه کوي دا کوي دا کوي دا به زه پیدا کوم د شر خدای وي نه دا به زه پیدا کوم ډوبول کوي او دا فصلونه وړي دا چل کوي دا چل کوي دا به زه پیدا کوم شر خدای به وي زه پیدا کوم او د خیر خدای وي زه پیدا کوم پیدا شوی به وي چې اوبه نه وي پیدا نو لوی عنصر څه شی دی اوبه دي دویم عنصر هوا ده هوا کې خیر شته که نشته شر پکې شته که نشته ظاهري طور که نه یاره تاسو دومره ډونګي په خدای که نه ډایرکټ کوم ذهن ځي چې کوم د په هوا کې خو شر نشته او د الله په فیصلو کې شر د کوم ځای نه راغی او هغه خبروم زه اوس بیا ظاهري طور یادوم د خدای لپاره وګورئ فلسفو ته مه ځئ دا هوا کې به جګړه جوړېده که به نه جوړېده پیدا شوی به هوا خاله دې دریم عنصر چې دی اور دی اور کې خیر شته که نشته که دا پکې نه ماښام به ډوډۍ څه خوړه خیر پکې دی نو دا اور به ژوند پیدا شوی وي دا اور به نه پیدا شوی دا خاوره چې ده په دې کې خیر شته که نشته شر پکې شته که نشته دا نشو پیدا کولی نو د دې کائنات چې کوم عناصر اربعه دي نو دا نشو پیدا کېدلی چې چلېدل خو لویه خبره لفظ ده دا دوړه والا دا چې شته او چلیږي نو پوه شه چې د دې چلونکي د دې شاته یو حکیم یو مدبر یو عالم دی پوهېږي که نه لا فسدته دا د ثنویت رد دی نو دی ته نه تمانو جوړه کړه غوبل جوړو حجت اقناعیت که برهان اقناعی غوبل جوړ کوه موږ له ځان نه هفته په شرکایت کې وټرسئ لو کان فیما آلیهة کوي په دې کې ذمہوارانو خدایان بې د الله نه دا به دواړه روان شو توبه توبه پاک ته الله خاوندار د هغې نه چې دی یې وایي لا یسألو عظمت د باري تعالی لا یسألو عما یفعل تپوس نشي کولی د ده نه لا یسألو عما تپوس نشي کېدی د هغه څه د الله نه د هغه څه باره کې چې کوي او د دوی نه څه کولی شي تپوس کولی شي کله کله بادشاهیان دا وایي د بادشاہ لپاره ولیکلی شي چې بادشاہ مسئول غیر مسئول له مسئول غیر مسئول له بادشاہ محفوظ عن الخطا دی او دنه به څوک تپوس نه کوي دا صرف څوک دی الله رب العزت ته ابو بکر ادري ځان پیش کو وی ان زخت فقومونی کزو کوک شما نو ما باندې غوي عمر ادري ځان پیش کو وی ان زخت فقومونی کزو کوک شما څه کوي نیخ کئی عربی پاسه د توره ورطراوی استاوی عمر پا دی توره با دی نیخو پا توره با دی نیخو عمر غسکی گی نا وی الحمدللہ جعل فی رعیت عمر من یقوم اعجاج عمر بسیفی شکر ده چې د عمر پر آیاو کې داسې سوکشتا چې د عمر کوګواله په توره سمولی شو نن وایه ته باچا ته داسې او باچا دې ځان داسې پیش کی چې ځکه غلطه فاصلې سو کوم با پسې پاسئ اسلام جمهوریت دا چې باچا به غلطه نه وایي او چې غلطه وویل نو هر سړي له د اعتراض حق دی چا به ورته وایي چې دا غلطه ده دا ذات صرف څوک دی الله دی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه آیدې جوړ کړي د الله نه علاوه ذمہواران ورته وایي راوړېدلي خپل دا دی دا ذکر ممایا دا یاداش دا آغا چاره چه ما سره دی او دا یاد دا آغا چاره چه زمان مخینی و افضل ما انا قلتو و نبیون قبلی دار طول انبیاء و پیغام دی بلکه زیاد دینا نپوئی کی تینا مخڑی راوی آغا ذکر کم دی نمی در علی گلستان مخین سی و پیغمبر بنیادی خبر ادا دا چه الوحیت صرف حق دا چا دی
الا نوحی الی مگر وحی کوم الا نوحی الی مگر وحی می کولا غتا چې لا اله الا انا نشته الا بے زمان فعبدونی میں عبادتو کی زمان زورنا او وائی دی جوڑ کردی میں ربان باچا نیاز اولی نائبان توبہ خدای توبہ سبحانا پاک تے اللہ دا نائبان نیاز اولنا بلکہ دادی محتاج عجزان عباد مکرمون شدی عزت کرے شوی دے عباد ردیو کبغالیانو باندی چاگئیوی دا خدایان دی او نائبان دی مکرمون دی سر ردو کو بیادبو باندی چه بیادبیم مکوا نیکانو بندگانو بیادبیم مکوا لا يسبقونه بالقول دا محبت پا آر کے شرک مکوا لا يسبقونه بالقول نمخی کی دا اللہ نا پوینا کے مخالفت قولی نکی وهم بیامری عملون او دی پا حکم دا اللہ بانے کار کے مخالفت عملی نکی ہوئی اللہ پا آغا بانے چولان دیر دی ندی او چرستر دی ندی او دی دا اللہ دا مرضا خلاف کارون نکی ولا يشفعون الا لمن ارتضى او سفارش نکی دی مگر آغا چالا چا دا اللہ خوخی وهم من خشیتی مشفقون او دی دا وجد یاری دا اللہ نے یریدون کی دا اللہ نا دا اللہ روب دے پی مشفقون یریدون کی دا اللہ نا ومن یقل من الہ من دونی فذالک نجزی جہنم او چاچی مویل دا دینا چیخینا دا الہ ما الہو دا اللہ نا فذالک نجزی دا سزا ورکم دلن جہنم دا کرنگی سزا ورکم ظالمان اللہ چسوک دعوت الوحیتو کی لکر ڈرم وکذالک نجزی الظالمین اولم یر الذین دلائل اقلیہ پا طریقہ سورن راوڑل آئے نگویا کسان چی کفر کردے یقینا اسمانون ازمکی کان اتارت کن ففتقناهما یومانا کان اتارت کن ودا دوارا جوخ ففتقناهما جدا مکرل دے لرا دا سو جوخ تو نسو مکرل جدا مکرل پہلاو میں پکرا استل لکا سائنسانان دنی ہوئی دا کائنات پا یو غټه دماکه جوړ شوی دی چاہی تا اغای بیگ بینگ ہوئی یعنی غټه دماکه دا دماکه دا سی نا دکا چو بلوزو شی دا سی دماکی نا مراد اغای ہوئی چه پہلاو دی تشه دی پہلاو دا خوریدل نزمکا کتا شو اسمانو برا شو خو مخ کی بیوی وی دا دماکه شوی دا اوس وی دا پخپلا نکی دا وی دا چا کڑی دا نو قرآن ویلی دی کنا کانا تا رب کن دا دوار سو جوختو فوتقناو ما نما پکی پہلاو سکو راوستو جدا مکل دی دوارو لرام دویم مانا کانا تا رب کن او دا دوار نیش نما موجود کل دی لرام دا نو دریم مانا کانا تا رب کن او دا دوار بند زمکی را خیجول نکول او اسمان ورول نکول ففتقناو ما نپرامی نسل دی دوارو لرام با اسمان پا باران باندے او زمکا بتیغونو وجعلنا من المائی او پیدا گردولی میں دو بوناری اسی جوان دے افلا منو نهدی یقین نکی وجعلنا فی الارد دویم دلیل او گردولی منی پزما کدران غرونا تاچے آن تمید ویم دا چونو خوزی پدائی باندے وجعلنا فیها فجاجن او گردولی منی بدیکے پلنی لارے لعلهم یعتدون کی دی ججری لارمومی خپلو مقاصدو تا یا توحید تا درین او گردول میرے اسمان چت محفوظن ساتل شوی یو محفوظن آنی شیاطین ساتل شوی شیطانانونا دویم محفوظن آنی سقوط ساتل شوی در ارتاوی دلونا وهم او دی ان آیات یاد نخود اسمان نا پاسمان کے بلا نخی دی مورزون بخڑون کی دی دیومانا وهم ان آیاتیتها او دی د نخ کېدلو د اسمان نه مخړون کړي چې اسمان په نخ باندې پوه نشو الله دې هغه ذات چې پیدا کړی دی شپه او ورځ او نور سپوږمۍ ټول فی فلکی اسماون هغه دې په یو دایره کې لامبو وي ګرځي یا رب اس مړ بشي نو خلاص بشوته داسې لګیاره چالاکه دلایل وي جواب وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد او نیمه دی ګرځولي او بنی آدم لرا ستانه مخکې همیشه پاتې کېدل بزمکا ہمیشہ بات کېدل بزمکا عیسی علیہ السلام کو بزمکا نه دی صحیح ده کنه قبل خلق خلد افهمتا او عیسی علیہ السلام مستثنام نے افهمتا نو که تمر شي ولې دی ہمیشہ بات کېدون کی دی عمرې هر یو نه سکون کې د مرګ دی ونبلوکم بالشر والخير فتنه
او ازمی کوم بتا سبحانه په شر او په خیر شر مخالف الطبع منافر الطبع خیر موافق الطبع فتنه د پاره امتحان او ما ته واپس کړی شي تاسو زورنا و اذا راکا او پاکی چوینی تعالی و اذا راکا الذین پاکی چوینی تعالی کسان چې کفر کړل نو جوړستان مگر کا پیدا راغی بڑور راغی الا وزوا هذا الذي اتو کیدا دا ایدا کس چې په بده یادی خدایان تاسو یذکر الیاتکم چې په بده یادی خدایان تاسو ایدا کس چې په بده یادی خدایان تاسو وهم بذکر الرحمن کافرون او دې یاد دولت مې ربان بادشاہ نه انکار کوونکی دي د یاد د مې ربان بادشاہ نه نو قران یا د یاد دولت مې ربان بادشاہ نه په معاشره کې رحمان قانون نه یادې یا بذکر الرحمن دی د یاد دولت مې ربان بادشاہ نه په حاجاتو کې ان شاء الله په حاجاتو کې نه یادې کافرون انکار کوونکی دي صرف الله نه یادې نور سره نه یادې خلق الانسان راول عذاب او عذاب براشي پیدا کړی شوی د انسان د تلوار نه د قلب کو یعنی د دومره تلوار کې تبو چې تلوار د نه صدا پیدا ده خدای په ځای راوړو وې د انسان د چانه پیدا دي تلوار نه پیدا دي زردا چوبه خیم تاسو خپل نه خي تاسو په تلوار مغواړي زمانه د عذاب او وای دې کله وې دا راول او دا ډول دبا وادا کتا سرشتنی لو يعلم الذين كفروا لو يعلم الذين معلوم ہے کسانو تا لو يعلم الذين ارمان چې معلوم ہے کسانو ته چې کفر کړي هغه وخت لا يكفون وجوههم شنبش بندول دي خپل مخ نور ولا ان ظهورهم او نو د خپل شاګانو ولا ينصرون او نو ور دي مدد وکړي شي کدا وخت معلوم وینو فلم يقولوا بهذا دی به بیا دا ویل نه وي چې متا هاذا الوعد ان کنتم بلکې را بشری تناصابن وریان بکی دی لرا فدی به وسن رد دا واپس کولو داغي ولا من زرون نو بدل مهلت ورکړی شي ولا قد سوجا برسول من قبلک او یقینا ټوکی کړی شي وي تسلی دا ایتا یقینا ټوکی کړی شي په ډیرو پیغمبرانو پورې ستان مخکې با قبل الذین نو غیر کړه کسان را چټوکی کړي په پیغمبرانو پورې هغه عذاب کانو بي استاجون چې په غاب غاڼو قل من یکلوکم باللیل دا دلیل عقلی ذکر کړي حافظ او ناصر دې څوک ته الله دې حافظ او ساتون کې دې الله دې د شپې او درځي دې څوک ساتي ورته وای څوک دې ساتنه کې تاسو د شپې او درځي من الرحمن په ځای د مهربان بدل الرحمن چې الله دې ونه ساتي بیا به څوک ساتي یا من الرحمن من عذاب الرحمن بل ومن ذکر رب مورزون بلکې دې نصیحت در خپل نه مخړون کړي څوک پرې بچ کی بیا الله نه علاوه څوک ساتلې نشي ام لهم آلیاتن اشتر دې لپاره آلیاتن زمواران تمنهم من دوننا چې بچ پکې دی لرا علاوه زمانه چې بچ کی دی لرا من دوننا دا من دوننا آلیاتن سره لګي ام لهم آلیاتن من دوننا تمنهم او بشو اشتر دې لرا زمواران زمانه علاوه تمنهم چې بچ کی دی لرا لا استطيعون نصر انفسهم د دې چې ست خدایان وای ولا استطيعون نصر انفسهم دی وسنری د مدد د خپل ځانونو ان د دې زماره طرف نه ملګرتیا کړې شوې ده چې زو سره شریک شمه او ملګرتیا سره وکم دی ولې شرکینو اصل وجه دا ده چې سره د شرک مې ولا مهلت تکړه ده ورکړه ده نو دی دا مهلت دلیل حقانیت ګرځي بل متان اولای بلکې فائدہ مور کړه د خلکو را مشرانو دی لره تر دې پورې طال علیهم الامر چوک د شو په دی باندې مودا طال علیهم الامر چوک د شو په دی باندې مودا ولې ګوري نه دعوت د عبرت او یره د دنیا آینو ګوري چې اخیرا راځم زمکه د شرک تا کوم دی را په طرفونو د ډډو دینا مشرکان مړکیږي او توحید خوريږي او کشران خبره مانی افهم الغالبون هدی بزور ورکیږي ورته وای یقینا يروم تاسو لپاره په وای باندې او نو ریکون بلل لرا هغه کچ دی يرول شي ولا ما صدمنا فضمن عذاب ربک ير دنیا
او کور سیګری ته معمولی غونته کې لږ غونته کې د عذاب درب نه دی خامخا وای دی وی یا ویلنا ای رکاوی د موږ لره یقینا موږ ظالمان ونظلم وازیر د آخرت رز را روانه ده او کې بقدم تلی د پاره انصاف لیوم القیامت پرز قیامت کې زیاته به نکړي شي بیس بند باندې معمولی وان کان مسقال حبت من خردل او کوي شرطه کې پشان دې دانی دوری نورا بولم دلرا ارسو مخل راولم ساملا او پورے امزی صاحب کو ان کے ولقد آتینا موسیٰ و هارون الفرقان دا دویم باب د صورت او بدی کے دلائل نقلیات طول انبیاء دا مسئلہ بیان کردہ اور طول انبیاء حال و قال دلالت کے چاجت پورا کون کے صرف سکتے ہیں اللہ رب العزت تے انبیاء نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنے پتروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے طول انبیاء و قالن و حالن دا مسئلہ بیان کردہ دا غی قال او حال پدیبان دلیل لے چہاجت پورا کون کے صرف سوکتے اللہ نے واقعات ذکر کی آخر کی ہوئی انہم کانو یسارون فی الخیرات ویدوننا رغبا ورابا وکانو لنا خاشعین طول وزرا مدد کو علماء او دی کی ہوئی گورا یوم ذکر کی شاغی حاجتون زمان وقتل ورسربی اکرام الموحدین مخیو انذار الغافلین دغه کې ډیرو ان غافلین د توحید تاسو انذارو وسره اکرام الموحدین چا چې زمانه حاجت غختل لري او چا ما ته ځان حواله کړی نو ما ځای کړی نه دی ما ځای کړی نه دی ما اکرام کړی دی لکه ابراهیم ځان حواله کو اکرام ته وګوریا نه رکونی بردم و سلام علی ابراهیم لوط علیہ السلام ځان حواله کو وادخلناه فی رحمتنا انه من صالحین نوح علیہ السلام ځان حواله کو وکشفنا ونجینا من الکرب العظیم ونصرناه دارنگی ایوب علیہ السلام ځان حواله کو وکشفنا ما به من ضر تکلیف میں دے سکو لرے کو یونس علیہ السلام ځان حواله کو نو ګورا الیوم کذالک ننجی المؤمنین اللہ رب العزت غم نسکو فاستجبنا له ونجيناه من الغم زكريا عليه السلام ځان حواله کو نو اصلحنا له زوجا وهبنا له يحيى بيبي مولتان دکا يحيى مولا ورکو يدوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين یو طرف تر دی حاجات چې الله تعالی حواله کړل او خپل حاجات الله تعالی کړی دي نو اکرام د الله رب العزت الله ځای کړی ندی اللہ رب العزت اغیلا اکرام کردے ودا ذکر کی حالات دا انبیاء او یقینا ورکڑے موسیٰ حارون تا بیلا ان کے حق و باطل وضیاء اورنا و ذکر للمتقین او نصیحت پارد پریزگارانو آغا بختور یخشون ربهم بالغیب شہری کی دخفل ربنا نادیدا وهم من الساعت مشفقون او دی قیامت نیاری دن کی دی متقیان سوک دی یخشون ربهم بالغیب شہریگی دا خپل رب نا پشیشا فزان لدائی کی یریگی حالا کونم غائبین عن الناس شزان لدائی کی دے هم دا اللہ نے یریگی رجلن ذکر اللہ خالیا ففاظت ایناو وامن الساعت مشفقون او دی دا قیامت نیاریدن کی دی فہذا دلیل وحی راوڑو ترغیب القرآن فہذا ذکر مبارکن او دا خیر و نصیحت نرک وہذا ذکر دا نصیحت مبارکون دا خیر و برکت نڈک نازل کرده ما دیلرا آیتا و زیر ناشنا گرون کی تاسو پا ذہن کی غیر اللہ دمرک لک شوه دے چرا توحید و فطرت دا تسکاری ناشنا کاری وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدا ابراہیم حال تو گوران دے کی ونانا ڈیری رٹولو کی وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم نجینا ابراہیم قلنا یا نار کونی بر ادخلناه فی رحمتنا نجیناه ففهمنا سلیمان كنا فاعلین كنا لهم حافظین كنا بكل شيء عالمین یدعوننا رغبا ورهبا نجینا کشفنا ادخلنا دا ټول نا والی ذکر کئی پیسا شیخ ابراہیم اللہ تعالی فرمائل نا والی صورت نا والی صورت پیندای شیخ ابراہیم اللہ تعالی فرمائے کہ دا زکم دا دکار نہ کون کے سوکتے اللہ دے وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رشدہ من قبل او یقیناً ورکڑمو ابراہیم تو خیارتی عدد من قبل مخی
وکنا مخکې د موسی د هارون نه یا مخکې د بلوغ نه مخکې د نبوت نه د هغه وخت نه مخکې نه هوښیارو وکنا به عالمین او زما په استعداد د باندې پویا هغه کې چې دوی او خیارتیا او رشد داو هغه کې چې خپل پلار ته او قام ته دا څه شکلونه دي ما ذ تماثيل دا څه شکلونه دي واهیات هذه اشاره ده تحقیر ده دا څه شکلونه دي تماثيل فټوان تاسو دې ته ډیر عبادت کوونکی هغه وی دا زمونږ د پلارانو ثقافت ته وجدنا بان العابدین مونږ دې خپل مشران دې لپاره عبادت کوونکی قال لقد كنتم انتم اباؤكم في ضلال مبين یقینا تاسو او تاسو مشران په گمراه صاحب کې قالو هغه وتوي دا څه خبرې کوي آیا تارا وړه مونږ ته کته لوبي کوونکې تو کې کوي کس کوي هغه ته چې تنابلا قال ربكم رب السماوات بلکې رب تاسو رب د اسمانونو د زمکو هغه ذات چې پیدا کړی دی لره او زما په دې باندې گواہی کوونکو نه وتالله او قسم په الله چې دا تدبیر جوړ کوم تاسو بوتانو ته بعد ان تولوا مدبرین پس دینا شواړی تاسو کوونکی یعنی دا بوتان برامات کم حد و مواضع شرک من سنن الانبیاء اجالهم نکړې دی لره ټوټي ټوټي الا کبیر اللهم مگر غټ دی هغه ته نه پاتې کو لعلهم الی یرجون کې دې اجرید ته واپس شي قالوا ندوي من فعل هذا بآلهتنا شرال الميلين رال على سوقتل من فعل هذا زمونږ د خدایان چې مفعولان کړی وي من فعل هذا بآلهتنا چا دا کاتی کړی زمونږ د خدایانو سره چا لاس نشته چا سر نشته چا کور نشته ته کو سترې سدي فراسدي او وګوردا مو من فعل بآلهت کما قل کنا چې خدای نو سره سوګدا چل کول شي من فعل هذا بآلهتنا چاکړي دا کاتی زمونږ د خدایانو سره او غټ ظالم نه انه لمن الظالمین یقینا د ظالمانو نه هغه وتوي سمعنا فتى يذكر يقال له ابراهيم موږ اورېدل یو الک سمعنا فتن موږ اورېدل دی الکنا یذكرهم چې یادې دی لرا په بد باندې په خیر نه یادې بیانونه چې کوي حالات دا د دې باره کې خپل خبرې نه کوي هغه الک ته خلک ابراهيم وایي یقال له ابراهيم وتویل کیږي وفاتو بیالان الناس راوړی دلرا علاوه راولې دلرا مخامخ د سترګو د خلکو ته مخامخ پیش کې چې خلک وای چې سید قده نو مړ به پړ کې نو مړ کې لعلهم یشهدون کې دې شي گواہی کی بدبانه قالوا راوس ابراهيم عليه السلام ودرو بیان ته فالتا هذا دا چانه سرواله نون سے تاسو مونږ د خدایان ته کو سترې کړی دا نشي ویلې ودا چلتا کړی ویلې نشي څه چل لکه من فعل هذا بیاله زمونږ د خدایانو سره دا چلچا کړی انت فالتا هذا بآلهتنا آیت دا کار کړی د مونږ د خدایانو سره و ابراهيم دا کو سترې کړی دي ابراهيم عليه السلام ته بل فعلوا كبيرهم هذا قال بل فعلوا كبيرهم هذا يومنا قافته نو درېګا قال بل فعلوا ابراهيم عليه السلام ته بلکې کړه دې لاره یو کوونکی یعنی دا خوشوي خدای مات پراته دي دا پرې تفتیشونه چې چا کړه ما کړه بل کړه اوس زما اورای دا چې کبیرهم هذا مشردا سینه دنه پکې لګه مشوره ولې بوټو سترګې راځي دي دا پکې دا څه دي کې دوی ممنه بل فعلوا بلکې کړه دې لرا هغه چې تاسو یادوي قاف ته کنه بل فعله بلکې کړه دې لرا هغه چې تاسو یادوي ابراهيم کړه دې خو زه تاسو کوم کبیرو ماذا فسألوم دنه پکې لګ تاسو کې ولې دوله دمنه کول نه سو چې دوه ته ویل چې دا ولې تاسو کوي د دغه څنګه پټ پټ ولر دي دا الله څه شي ولې دنه پکې تاسو کې کنه دا دوه معنی د کاف چې په دې ډول اشکال نشته
اشته دی کسین وای نشته دریم سواله دی قال بل فعلوا كبيرهم بلکې کړه دې لره غټ دی دا غټ کړو کې ابراهيم عليه السلام کړو دا عزیر کې دروغ دی ابراهيم عليه السلام وې درې خبرې بدلې کړې دي هغه یو پکې دا ده پونه شوې چې کړه دې لره غټ دی دا ابراهيم عليه السلام کړو ابراهيم عليه السلام څنګه وې چې دا دې غټ کړی یو دا ابراهيم عليه السلام په بلیغ انداز باندې د دې دخلونه د دې خدایانو اجازه راوباسي کډاری کې ابراهيم عليه السلام ویل چې او ما کړل که څه کول شي وکړي نو د دې په خپل خلونه د خپل خدایانو اجازه ویلې نو ابراهيم عليه السلام یو کمال کوي وینا دا دې مشر کړل دا دې څه کړل دې مشر کړل نو دې خپل ورپسې وی کې ابراهيم عليه السلام ډایرکټ ویل چې ما کړل او ما کړل نو د دې د خلونه عاجزي د خدایانو نه ویل کېدا ورپسې دا تقریر ابراهيم عليه السلام پکې مقصود دا چې د تاسو د خلونه بزو باسم چې موږ ظالمان یو تاسو ماته ظالم وای او تاسو د خلونه به باسم چې تاسو او تاسو د خلونه به دا باسم چې دا جزان دي خبرې نه کېدا کڅ کارونه هغه ته وی اصل دویم دا په بلیغ انداز سره ابراهيم په ځان اقرار کوي دروغ نه دي دې ته بلیغ انداز وي هغه اقرار کوي چې کله یو جمعات کی اذان وشو ډیر ښه ماشاءالله او ته زر جمعات تراله زر جمعات تراله قاری صاحب دغه چې کم جمعات بانګ ویلې او بل پکې زمیدار کا کان خپل ته ولاړ دی تو وای قاری صاحب ابان تا وی هغه نو دوی کوکو وی اندې څه مطلب دی چې په دې جمعات کې یو زیما او یو دا بابا دی نو بابا ګونا دی اویل نشي په چا ویل نشي او بل څوکشته نو بان ختم شو نور چا وی چې ته پکې تاسو کای کوئی کنه نو ابراهيم عليه السلام وی چې دې محفل کې نور څوک تاسو ټول سره تلی وی میلې لتلی وی یو دا واړو دا ټکو ستره چې پراتی دي مات کورن او دې نه قبل دا کډډ دا بر ولړ دی بل څوک نشته نو یا ما کړی یا ما د کړی چې تاسو ما ته تاسو کړی تاسو نه دا کړی خو شو کنه نو چې دنه دې شي کول نه چا وکړو دا په بلیغ انداز باندې ځان څه دی قرار دی خو په داسې انداز کې چې د دې د خلونو د هیڅ سکی فاصلون تاسو کې دینا کدي خبرې کوي فرجو الى انفسهم نو واپس شو دي خپل ځانونو فرجو الى انفسهم وقالوا نويل انكم انتم الظالمون بيبذن مخ ابراهيم انه لمن الظالمين ځانته وي یقینا تاسو ظالمان بعبادت من لا يرفع عن رأسه الفأس فكيف يدفع عنه ظالمان یې د داسې چا عبادت کوي د داسې چا عبادت کوي چې خپل سر نه صبر لري کولای نشي نو د خپل عبادت کوونکی نه به مصیبت سلري نو ویل دا ظالمان بیا نذكر کړی شو بصرونو دې مطلب نه او شرمېدل یا پمانو کیسو بیا نذكر کړی شو بصرونو او بیا دې شي پردن نشو ګینینو بالکل ورته خبره شو ښکار شو ویتا ته پته را دي خبرې نه کوي کنه ما هاولای ابراهيم عليه السلام ته مکمل شو یا فتعبدون من دون الله ایت تاسو عبادت کوئ د الله نه علاوه دا غسو چې فائدہ نه کوي تاسو له معمولی او نه د zarar در کوي او فلکم تبعید تاسو لرا واغسلرا چې تاسو عبادت کوئ د الله نه علاوه تاسو د عقل نه کار نه لئ قالو نو غیوتوي هغه وی خپل کې مشوره وکړه په هر رقو سي دلرا مدد کوي د خپل خدایانو وګوره کله د ابا او کله د بابا اوس د خدایانو له مدد کول غواړي عجیب خدایان دی را وانصروا الیاتکم
او مدد کوي د خپل خدایانو کتا سو دا کار کون کی قلنا منغوي یا نار کونی بر اکرام نیولی دا اکرام الانبیاء بعد الابتلاء قلنا یا نار کونی هم ویل ایور شیخ خودم رخی گوم چې ابراهیم خراب کی وسلام علی ابراهیم او سلامتی اور کون کے ابراہیم ایسی پہ کیوں لگو وارادو بھی کیدن او اراده وکړه خلاف کیدن د تدبیر کولو وکړه مې دی لره تاوانیان خلاص مې کده اولود خلاص مې ور کده لره اولود لره هغه زمکه ته چې برکت مې چلو پدې کې تپار د مخلوقاتو او هم نالو اسحاق او ور مې کده لره اسحاق او یعقوب سیوای او هر یو ګرځولې مې نیکان وجعلنا او ګرځولې مې دی لره ائمتن مشران امامان پیشوایان یا دون به امرنا چې چلاو به خلق په حکم او په قانون زمونږ باندې زمونږ نظام له دعوت ورکو واو حینا الیم فعل الخيرات او وای میکړه و دی تا د نیکو د کارونو او د درول د مانزو د ور کول د زکات او دی زما عبادت کوون کی و لوط علیہ السلام تو ګورم او لوط علیہ السلام ورکړه مو دررا حکم النبوت او پویا او خلاص می ګدررا دا خارنا چې کول به ګندا عملونه دا عمل کم اخلاص کو کانت تعمل الخبائث چې کول به ګندا عملونه خاصه ټډیرو تالکانو بدفعلی به هم کولا او مجلس کې به دماکیم کولې او سپی به هم جنگولو مړزان به هم جنگولو سړل به هم والی تاسو شیزونه ونو کانت تعمل الخبائث خاص کارونه به کول کانت تعمل الخبائث چې دوی به ګندا کارونه کول انهم كانوا قوم سوء یقینا دا قوم د بدای طبیعت اسخاشه فطرت خراب شوی وبس وزنا اور سپیت جوړ شي وبس بدکاری ځلکانو چې اوس پو کار دی نو قوم سوء قوم د بدای فاسقین وتون کې تابعدار دی الله نه وادخلنا اکرام تو ګور الله ولا څنګه اکرام وکړو وادخلنا او دنه مې ګدل راک په مهربانه کې یقینا دیو د کامیابونه نوح علیہ السلام تذکرہ او نوح علیہ السلام پاو کی چوی وی پاو کی چې فریاد حکم کېدنا فاستجبنا له نو قبولتیا مې کړل را نو خلاص مې کده او لو او بال بچ من الكرب العظیم ته مصیبت لوینا ونصرنا من القوم الذين او مدد مې وکړه په مقابله دا قوم کې چې دا روزنه ګڼل زمایاتونه انهم كانوا قوم سوء یقینا دا قوم د بدای فاغرقناهم ډوب مې کړل لرا ټول وداود و سلیمان اوس داغي عاجزی وګورم چې الله تعجزانو او اکرامات د الله وګورم چې الله ولا څومره اکرام کړی او داود و سلیمان په وخت کې چې فیصله کوله د فصل مبارک کې فل ارض په وخت کې چې نفشت فی غنم القوم چې د شپې سره د پدې کې د ګډ یو قوم نفش چې د شپې او فصل تور وړي او زه ما په فیصله د دی باندې حاضر د دې فیصله باندې حاضرم په پوهه مې کو په دی باندې سليمان علیہ السلام یو دو فیصله ولرال داوود علیہ السلام لا داوود علیہ السلام ته مسله ویلا وې دې ګډوګړي راغلي دي زمونږ فصل د تکړه داوود علیہ السلام چې وکتل داغه فصل قیمت او داغه لساتو ګړو قیمت تقریبا 100 یوم راو نو بس هغه ته وی دا ګړي له کتل ورکو فیصله دا ګړي دل سکه بل داغه چې کم فصل او داغي قیمت د کګړو پورا کاو دای چې بارو وتل شوندونه پړسي دي او زمیدار ته چې ګړي حواله شروع زمیدار بس کوي غم نه داری بوز بخر چې په غم نني ویزه ځان لواله هغه بل چې وا ګډبا خو خالی لاس روان دي درنګل روان دي خپه زین چې زما د پونګو هغه شو سليمان علیہ السلام په دغه وخت کې ټریننګ کې او تربیت کې قاضیو لکه سیشن باغ چلاو مصلح قاضیو هغه وخت کې نوجوانو هغه ورته تاسو له څه خبره او تلوي ولیکو څه چلې بس بابا دا څه خبر وکړه دوه ته یو رګه تاسو سره مشوره کوم وکدا شو کو چې دا فصل دا پټې چې دا به ګډبه سکو حواله کو دیو په کې کار مارو کی او دا فصل به دوباره وکړي تاوان به پسکی او کی او چې دې حالت ته سکی راو رسي دا د زمیدار ته سکی حواله کیندار ته تاوان شو کړي په 100 روپے کول شي او په 1000 کول شي
او دا ګړي به سورچا تاواله کو دې زمیدار تاواله کو دې پېمېس کی خبره باندې پوښو استعمالي دا وړای مړای دې تریبي دا کوي نو دیوته فائدې والی او دیو دا کړهو کی دا زمیدار دا غړوا هغه تندو خواندل دا خو ډېر مزه وکي یوز بابا سره مشوره کو بابا ته چې بابا په جامو کې نه ځای دا چې بابا وی زما بچی تاسو شو چې داسې ډوډل روغی داسې خلک روغی څو خوشاله شو په دی باندې چې زما ځای خالی نه دی زما ځای خالی نه دی اوس که دواړه وحی وي نو وحی د سلیمان ناسخ شو د پاره د وحی دو که دواړه اجتهادونه وي نو اجتهاد د سلیمان استحسان شو د داوود علیه السلام هغه قیاس شو او استحسان بهتري ده قیاس که د داوود علیه السلام هغه اجتهادي او د سلیمان علیه السلام هغه وحی وي نو وحی د سلیمان د اجتهاد د پاره ناسخ شو اجتهاد د پاره څه شو ناسخ شو ولا عکس د دې عکس صحیح نه دا درې صورتونه شو ففهمنا سليمان زمونږ په شریعت کې داسې مسله راشي نو فقہ کې به بیا ځان لا تاسو کوي استفتاء وراړي بیا بدل ولیکو ففهمنا سليمان هویا مې کو په دیوان سليمان عليه السلام او هر یو ورکړی مو دلرا پیغمبري او علم فضائل خاصه د داوود عليه السلام تابع کړی مو د داوود عليه السلام سره غرونه شپاکی به ویلا او مارغانم او زوم کون کې دي وکنا فاعلین فعلم ناو اما په کړه دلرا په جوړولو د غرو باندې تاسو لپاره د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کی د لپاره چې بچ کی تاسو لرامین باس کوم د جنگ تاسو نه راي تاسو یې قدر کوون کی چې تاسو قدر وکي او دا جنگي سامانونه نور سیوا کی فضائل خاصه د سليمان عليه السلام او د پاره سليمان عليه السلام سیلای توندا تجری به امر چې چلے دا په حکم د باندې په حکم د الله باندې هغه ځمکه ته بارکنا فیا چې برکت مې چوره بده کې شام ته براتلا وکنا بكل شيء عالمین او زپار سپویدون کې ما او د شیطانانو هغه سوکتی او مینا شیاطین او شیطانانو هغه دا ول تابع کړو چې خو په وی وهله د پاره او کول به کارونه علاوه د دینا او زما د دې ساتون کې ایوب علیہ السلام تو ګورو اکرام ته ایوب علیہ السلام پاو چې فریاد وکړ خپل رب ته شیخینا رسیدلې ما ته تکلیف دا تکلیف بارک اسرائیلی روایت کی یا چنجي کېدل یا نور څه کېدل دا غلطه خبرې دي الامراض المنفره علی القبول غیر جائز هغه مرزونه چې نفرت راولي نو په مقبولینو خلکو الله نه راولي اني مسني الضر رسیدلې ما ته بیماری او ته کامل رحم کوونکې اکرام تو وګوره فاستجبنا له قبولتیا مې کړل لپاره نلر مې کړه دنا هغه چې په د باندې څه تکلیف او ور مې کړل راوته نه والو او ور مې کړل را آلو بال بجد و اسلام په شان دې سره دینا مهرباني د خپل طرف نه ذکر العابدین او نصیحت د پاره عبادت کوونکو یاداسو نصیحت چنور لیات شي شاغیو په تکلیف کې الله یادې اسماعیل ادریس او ذمہواره والا او هر یو د کلک کو نو د صبر نه کو نو د غم کوونکو نه دا نه مکرل دلرا په مهربانه خپل کې یقینا دیو نه قانون وظنونی ذاب مغاظبا فظن الله نقدر علی وګوره یونس علی السلام ته او خاوند مې پاو کې چلاړو مغاظبا غصه کون کې په خپل کام د پاره د الله مغاظبا غصه کون کې په خپل کام د پاره د الله مغاظبا علی قومه لربه غصه کون کې خپل کام باندې د پاره د الله فظنانو د خیال راغې الله نقدر علیه چې موږ با تنګیرانه ولو په د باندې دانه چې زو په قدرت نرلو الله نقدر علیه دا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر نو خیال راغې رده چې الله نقدر علیه معاویه رضی الله تعالی عنہ د ابن عباس نه تاسو کو چې پیغمبر د الله دا ګمان کوي چې الله په قدرت نلري هغه توی کاکاجی انها من القدر لا من القدره دا د قدرت نه دی وی الله نقدر علیه
دا چې مونږ با تنګیرانه ولو په باندې فنادا فی الظلمات نو आवाज کو په تیارو کې تیاری وی یو دو شپې تیارو بل د وبو تیارو بل د مې د ګیډې سوا تیارو نو فنادا فی الظلمات आवाज کو په تکلیفونو کې په سختو کې او په تیارو کې आवाज کې دا وی الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا یو د خلی ویلی یو دا چې دا کیفیت شي درې کیفیتونه دي او درې حالونه دي درې عقیدې دي یو چې مشکل نه خلاصون کې به د الله نه نشته ظاهری اسباب تمام مکوا مشکل نه خلاصون کې به د الله نه حاجت پوره کون کې به د الله یو د خلی خبره ده چې په خلی دا وای او زړه دې کله لیډر سره دی او کله پیسو سره دی او کله لالا سره دی دا بیا څه خبره دویم سبحانك چې الله رب العزت د عیبونو نه او د شریکانو نه پاک دی یعنی الله مشکل پوره کوي هم بخیل هم نه دی بخیل هم نه دی او بل وسره څوک شریک وي صدارم پدې کې دا دویم کیفیت دی درین هغه خپل عجز او کمزوري انی کنت من الظالمین یواسه سړی الله ز ډیر کمزور ما ویجیب خو میډک دی او الله زمای سوک نشته ډله خو نشته دا څه خبرې دي دا درې خبرې چې یو ځای شي نو دا الله ته استقرار شي الله ته شي استقرار شي او چې کله بنده مستر شي نو د دوا قبلي اما یجیب المستر چې کله مستر شي جیب ډک ته خوده دې ډک جیب ته خالی وي د پنځ دا پیسې بوستي بس دومره اعتقاد په الله دی دله بلا ده خورده پنځ باندې ټول صفر دي وصلی وسره ډیری دي خورده پنځ ټول صفر دي ټول صفر دي دا درې کیفیت دي نبی علیہ السلام وی چې زما ضرور یونس په دوا سوک دواو کی داغه دوا الله قبلې د دینه مراد دا کیفیت دي دا نه چې تشلفاظ دي مونږ وای زرزله وایا 5000 وایا لزر زله وایا اصل کې زمونږ څه نشته کیفیت نشته هغه کیفیت چې دی آسان لسیز دی یو منلی او یو هغه منل په زړه کې راسخ کېدلی چې هغه حال شي بس کیفیت شي اصل څه دقه دی دا چې کیفیت شي بیا یو ځل ویلم کافی یو ځل ویلم کافی دا چې موږ ته استادان وي 2000 ځله وایا سل ځله وایا 200 ځله وایا 300 ځله وایا دا ردی د پاره چې زمونږ دا کیفیت جوړ شي کیفیت زمونږ جوړ شي او دا خبره زمونږ حال شي الله دې موږ ته نصیب کړي او دا درې عقیدې وي په دې درې عقیدو سوال کړو نشتره حاجت پوره کون کې بستانه پاکدار قسم عیب او د نقصان نام زیما انی کنت من الظالمین زیم د کمی کوونکو نام ما کمیم کړه دی بغیر د اجازت نه راغلم او ما سره د اسباب کوم څه دی کمې ځان خلاصول نه شم انی کنت مطلب زه محتاج یم نو قبولتیا مې کړه دل را خلاص مې کړه د غم نه دا کرانګي دا مو آیا چې دا د یونس خصوصیتو دا کرانګي نجات ورکو ایماندار لره او زکریا علیہ السلام په هغه کې چې فریاد وکړ خپل رب ته ورب مې لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین مبرک دی مال را یوازي وانت او ته بهتر وارث ورکوونکې نو قبولتیا مې کړه دل را ورکې مې ور مې کدل را یا او تاند مې کړه دل را بیبي دې یقینا دی تلوار انهم نتیجه د ټولو واقعاتو یقینا دا پیغمبران کانو یسارعون فی الخیرات دایوا تلوار کول په نیکو کې څه مطلب په شوق به کولې په مینه به کولې چاله را نیک عمل چې الله په خوشاله ده په نه خوشاله باندې به کولې وادون نار غبون ورابا او راب للم بیزو ورغبون ورابا په شوق او په آرام دا الله رحمت کې به رغبت او د خپل کمینه به ریدل و یادون نار غبون ورابا
راغبین راهبین وقت الرغبت و وقت الرهبت. د رات کې به هم ذرا بارلم او په تکلیف کې به هم وکانو لنا خاشعين او دی ما تو عاجزی کوونکی ولتی دا بل ذکر کوي عاجزی د مریم بیبي او هغه جنای هغه بزرګ جنای ولیه بیبي احسنت فرجام شاغي بچ ساتل خپل عزت نو پوک می او پدې کې خپل روح وجالنا کمی دی لرا وابنا او زوید دی لرا آیت للعالمین نخات پارد مخلوقاتو ان هذه امتکم امه واحده نتیجه یقینا دا توحید طریقه ستاسو د طریقه یوا دا چې یو الله لا اله الا انا فعبدون تر ټول انبیاء ولاروا وانا هغه طریقه دا ده چې زه مرب تاسو نو زما عبادت کوي نو خلکو څه چلو کو هغه اولوہیت او عبادت څه کو تقسیم کو عبادت تعظیم په قبرونو کې خودو حاجت غختلې هغه د باباګانو زیارتونو غختل کړل او اطاعت مطلقه بادشاہانو په سر سکو کې خودو فتقطوا امرهم هغه امر تاسو نسکو هغه عبادت او اولوہیت سکو تاسو نسکو په اختلاف راغنو ګینه چې یو الله سره نه به اختلاف وتقطوا امرهم بینهم او خاص کړي دین خپل لاره تر خپل میانځار ټوټي کو کولونی لینا راجون هر یو ما طرف دی واپس کیدون کی چا چې عمل وکړنه کو ناو دی ایماندار فلا کفران لسای نشنا قدری د عمل ده واینا له کاتبون او یقینا زما دیر لیکون کې وحرامن علی قلتنا لکنا حرامن ظاهر د آیات ترجمه ګرانه ده وحرامن او بندي حرام دي پاغه کلی باندې شاله کړه مې دلرا یقینا دی نرا واپس کیږي دا نرا واپس کېدل په شو حرام شو نو واپس کېدل په حلال شو کنه نو مطلب دنیا ته بیا څه کیږي راضي نو مړي دنیا ته واپس کیږي سورۃ یاسین کې ویلا ارجو انهم الیہم لا نرا واپس کیږي سورۃ نام کې زنو نور زینو کې چې مړي بیا دنیا ته واپس کېدل نصوص په دې باندې دلته څنګه وایي چې لکه واپس کیږي با یو معنا د علام معنا کې مراد نه زائد لسیف الخطیب نا وحرام علی قريه او حرام نی پاغ کلی باندې چلا کړي مو دلرا انهم یقینا دی یرجعون واپس کیږي با دا واپس کیدل سړي حرام نو لام معنا کې مراد ده حرام په معنا د لازمون او ضروری دی واجب دی پاک کلی باندې چلا کړی می دی انهم چې یقینا دی لارجون را واپس کیږي پوښ درم لا يرجعون الى الايمان لا يرجعون الى التوبه لا يرجعون الى الكتاب وحرام او بندي او حرامو پاک کلی باندې چلا کړی مو چې یقینا دی نه راګرځیدل ایمان ته ځکه می هلاک تل ایمان ته راګرځیدل نا کی ایمان راوړل نو بیا می هلاکولو لا يرجعون الى الايمان څلورم یو معنا ده حتی اضافه حد سره لګي حتی اضافه حد سره حرام نی پاکلو باندې چالا کړی می چې یقینا دی بیا واپس شي خپل حالت ته بیا واپس شي خپل حالت ته بیا واپس کېدل نشي تر دې نشي واپس کېدل چې تر سو پوری زوزي مازوزي هغه نه دی راوتلی چې زوزي مازوزي راوخیږي لکه تباشوی اقوام او زایونه بوم خلق سکی ابد هغه نش د نقشې نه ختم شي بوم شي ابد یعنی دا چې قانونا چې الله هلاک کړی دي ختم کړی دي منګولیان وغیرہ الله ختم کړی دي د صفاستان یې کړو ختم کړو هغه بیا آبادیدل ته دا په الله حرام کړو تر څو پوری په الله حرام کړی دي تر دې پوری چې زوزي مازوزي راوځي زوزي مازوزي څه شي چې زوزي مازوزي راوځي نو دک خلک بوم څه شي آباد شي چې چاړو څه کیسه نه کول حسابول نه هغه به بل بری تاول سکی شروع هاي بوم بری تاول شروع کی لکه بدبوئی نی نیتنیاهو دې څه دي خوشوي حتی
اذا فتحت یاجوج و ماجوج مونږ ویلو سورۃ کاف کې چې څو حالتونه دي درې یو چې بننا مخکې حالتونه مفسدون فی دویم د بننا رستو چې لکه بند واله شو نو پس د بننا د کلاویدونه مخکې نو یموجو فی بعد خپلو کې زوزی معزوزی بلا قومونو هغه یو بل سره لګیاو فائدین د یو بل ناغستلی خو لکه نوري دنیا ته متوجه نو اذا فتحت معنا دادا چې دی پرانستل شي او نوري دنیا ته شي خوشوي نوري دنیا ته متوجه شي بند او دیوال بس هغه ذوالقرنین ویلو چې الله رب العزت کلو غواړي نو کلو دی دا غي وعده نه مراد قیامت وعده نه ده چې دی به تر قیامت سوي چې کله زما رب غواړي جعله دکا فصاب ختم شي او دی به د نوري دنیا ته شي دک زوزي مازوزي فسادګر دا به د نوري دنیا ته شي خوشوي نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته فتحا من ردم یاجوج و ماجوج هکذا نبی علیہ السلام حدیث ته چې نبی علیہ السلام په خپل ژوند کې وی چې نن د فتح اليوم نن کولاو شو د بند زوزي د مازوزي نه دوره غونته کی خلقو په ظاهر پرې خودو په ظاهر پرې خودو چې لکه هغه کې دوره سورې سکو دوره سورې وکړو دا حدیث مطلب شانور شاه کشمیر رحم الله فیض الباری کې ذکر کړی دی مولانا آزاد رحم الله تعالی ذکر کړی دی په ترجمان القرآن کې هغه فرمایلی دي چې دینه مراد د یاجوج او ماجوج چې کوم اقوام دي ملکونه دي د هغه دی دنیا ته څه کول د ایشیا طرف ته متوجي کیدل څه شي نبی علیہ السلام چې دومره غونته شو متوجي شو یعنی لږه توجه وکړه لږه توجه وکړه او دا توجه ورورو زیاتیږي توجه به زیاتیږي دا توجه چې دا د عزوزي معزوزي کې منګولیانو څوک منګولیان چنګیزیان تاتاریان دام یاجوج ماجوج نو دوی راواړېدل د اوچت ځای نه په اکبره نه را روانو منډې به والي نه کله کتو نه جماعت کتو نه انسان کتو بس نیغ بتللو سوځول به کولو او وجل به کول د تاتاریانو داسې فتنه وه دا وهم من کل حدبی ينسلون اکد تاتاریانو فتنه دا یورپی اقوام اوس دی دنیا ته متوجی شو او ډیر را متوجی شو اوس تو وایا فساد زیات شو کنه امن زیات شو فساد زیات شو دا برطانیا دا یورپ دا کوریا دا ترکیان دا ور سره بل شي چې د چینو او منګولیان دا ټول زودي سدي دا غي دې طرف ته متوجه کېدل او ایشیا طرف ته اسلامی ملکونو طرف ته شرقي ملکونو طرف ته دا د فساد علامین من کل حدبی ينسلون همونه سندي معنا کړی دا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وی غلبت یاجوج و ماجوج فتح بکړی شي یعنی په دې باندې بغلبه راځي نو په چنګیزیانو بیا راغلی وکنه ورغلی بیا خلافت عثمانیه قائم شو نو په دې یورپیانو په دې بم سکیږي باغی باندې بم راځي او خلافت به قائميږي لکه خلافت عثمانیه قائم شو پس د چنګیزیانو نه په دک شانتي با د دې یورپیانو د خلک چې اسلامي نظام دشمنان دي په دې بم ان شاء الله غلبه راځي حتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج تر دې چې کلاو کړی شي یا کمزوري کړی شي مغلوب کړی شي پوه فتح کړی شي یاجوج و ماجوج او دیبا دا له اوچت ځای نه منډي وای دا بیا څه خلکو شروع کړی چې د پوچ غرن روانیو سمندر باندې بخلو کې بس ټول بوس کی او دا به دوره دغه دیو ځان ته یو غوږ بدلان دي کې بل غوږ بدلان ته سکی ته پاسه کیو چې په کوم ځای ورځي دا څه خلکو شي جوړ کړی دا دغه دي کنه دا چنګیزیان هغه به انسانانو خپل سړي خوارو دو سرونو مناری جوړ کړی وي
سرونو مناری ته چنګیز د دربار مخې ته د سرونو مناری وي مسلمانان اعلانولو دواړو غاړو ته د سرونو مناری جوړ کړی دا دي کنه اوس څه دا اوس دي ومن كل عدب ينسلون واقترب الوعد الحق يرى د اخرت او اخیری باب د صورت او نزدې شو اقترب للناس حسابهم واقترب الوعد الحق او نزدې شو وعده نشتنی ناس پای کې بوکه براوتی وی اریان به وسترګه دا کسانو چې کوپر کړه ده هاي رکاوی زمونږه هاي رکاوی زمونږ لرا یقینا مونږ په غفلت کیو بلهم فی غفلت مورزون کنو من آزار دینا بلکې دې زیاتی کون کی یقینا تاسو او تاسو بندگی کوئ الله نه علاوه دار خشاک د جهنم تاسو به دې ته داخليدون کی واردون داخلون لو کان اولای کدا خدایان وینو دی بنوي در نشي وی دیتا کدا شیزونه سره اور یو بدی کې میشوي دایلرو بدی کی आवाजونه یا سویلی او دیو بدی کې ناوري سوال لیسا چې بندگی شي وا د نورو نه کانو بندګانو جواب یقینا کسان چې تیر شوی دي لره زماره طرفنا الحسنا وادر جنت خدای واره دینا لری کړی شي بالکل د دوزخ نه بسی نا ووري دي کښ دي او دی په هغه څه کې چې د خوخی نفسونه دي خالدون همیشه وي لا ظنوم فضل اکبر غم جن باندې کې دی لره خطرناکی او ورختای غټه وتتلقاهم الملائکه او اخلی با دی لره فرشتي بوزي بدیل رسوکو فرشتي یعنی د میدان محشر نه بعد دی بوتلو د پارسوک راځي فرشتي سرله به راوسی وی راځي راخیږي بوزي دی وتتلقاهم الملائکه او اخلی با مخله برازي دی لره فرشتي د بوتلو د پاره وی ورشي رپورت ته مخله ولا څه شي ورشي راي ولې دک مطلب دی رپورت له ورپسې مخله فرشتي راځي دا درستا سواغه تاسو سره لوس شوی دی یوم نتو استما کتوی سجل فاغرت چراټول کی راټول کوم اسمان لرا پشان درا ټولولو درجستر لیکونو لرا چې کاغذ لیکونه راغون کی یا سجل فرشتہ کاغذونو لرا عمل نامو لرا یا کاغذ لیکونو لرا کما بدانا اول خلق لکه چې ما شروع کړ اول پیدائش نو واپس کوم بدل لرا لوز پماده پورا کول دي یقینا زم کوونکې بشارت دنیوي او یقینا لکلمی فی الزبور من بعد الذکر یومنا او یقینا لکلمی فی الزبور پاسمانیو کتابونو کې من بعد الذکر پس لوح محفوظ نا یقینا زمکه د جنت اخلی بدیل را عبادی الصالحون پوښوي یعنی نیکان او موحدین بوته دي الز نه مراد زمکه د چا ده جنت زمکه د جنت آسمانی کتابونه الزبور کتب الہیہ او الذکر لوح محفوظ ان الارض زمکه د جنت دیو معنا زبور نه مراد زبور داوود من بعد ذکر نه مراد پس د توحید یا پس د تورات نه ان الارض نه مراد ټول زمکه او صالحون نه مراد امت محمدیه او یقینا لکلمی په زبور د داوود علیه السلام کې پس د توحید د مسلې نه یا پس د تورات نه یقینا د ازمکا اخلی بدل را بندگان زمانه کان امت محمدیه یقینا بدی کې لا بلاغ لقوم عابدین خامخا رسول لی ام مطلب تر رسیدلی لا بلاغن خامخا مقصد تر رسیدلی د پاره د قوم چې عبادت کوونکې دي فما ارسلناکا او نه میرا لګل ته مگر مهرباني د پاره د مخلوقات ته ټول قومونو مهرباني ټول قومونه یو کېدل غواړي او تعالی دې راشي پتا بس شي یو شي اوس یو سړی دا رحمت په ځان زحمت کې نو خدان له خبره ده و دې مانی نو رحمت ته دا رحمت مسله ده ورته وای چې یقینا وای کړی شه زماتا یقینا الاسا سولاد کیو رایتا سغاړه کې خودن کی فاین تولونو کوا وختلینو ته وایا اذن تکم علی سوا خبروم تاسو لرا په برابرتیا باندې ایزانن علی سوا او ما ته پته نشته چې نږدې دی یا لري دی هغه چې تاسو له لوس کول شي انه یعلم الجارا یقینا الله پویږي په تیز د وینانا او پویږي په هغه باندې چې پټوي تاسو وای ندریو ما ته پته نشته لعلو فتنه لکم کې دې چې د ازمی خو ادارستو کول
ازمی خو استاد لپاره فمتاون لاین او فائدوی تر مقرره قال نو پیغمبر وربمی فیصله وکاکا یعنی استغفر سلاسم حق دا واقعا وربنا الرحمن او رب زما د مهربان بادشاہ چې ما دغه وختل شوی دا غنا په مقابله دا کې توصیفون چې تاسو وایي علامه په مقابله دا کې توصیفون چې تاسو وایي سورته حج مدنی سورته ته نزول کی یوصل دریم نمبر دی ایک